الرحيم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله مولانا العظيم. د هجرت دا سلسله مکه معظمه کې چې کله حالات خراب شو او مسلمانانو باندې انتهایی تنګي مشرکانو راوسته، دین مخکې به مسلمانانو د هجرت خبره پیغمبر خوا ته کوله، پیغمبر خوا به اجازت نه ورکوه. او چې کله حضرت یاسر رضی الله عنه شهید شو، یو ورځ باندې او داغه بیبي حضرت سمیه شهیده شوه او داغه زوی عمار ابن یاسر رضی الله عنهما باندې کلمه کفر کفار وویله، نو دین وروسته پیغمبر خدا به اجازت ورکړه مرګ ته که تاسو په هجرت باندې چېرته بلې ملک ته ځئ نو لاړ شئ. نو لومبنۍ دسته چې برابر شوله نو هغه حبشې ته لاړل، حبشو. نو هلته د هغې د تللو سره مشرکانو په هغې پسې وروستو کسانو لېږل او څه تحفې تحایف یې نجاشي بادشاه له یوړو چې دا زموږ د علاقې نه مخوران او غله او ډاکوان درګري دي او دلته خو یې موږ ته حالات خرابه کړي او تا ته هم حالات خراب. نو بادشاه احمسي هغې راوغوښتل او جعفر طیار رضی الله عنه د هغې مشر و د مهاجرو د هغې دستې، هغه نه تپوس وکړو، هغه ورته ټول واقعات وویلې. ویل دا تاسو سره چې کوم کتاب دی په دې کې د عیسی علیه السلام څه شته دی؟ هغه ویل چې د عیسی علیه السلام او د هغه مور په نوم باندې پر قرآن مجید کې مستقل صورت دی، سورې مریم ورته وایي. هغه ویل تاسو خو موږ ته دا ووایئ. نو جعفر طیار رضی الله عنه سورې مریم ولست، نو د هغې د سترګو نه دې اوښکې څه داري ووالې او ویل چې دا یقینا دا ده چې دی ستاسو دې کتاب چې کوم مقام دا حضرت عیسی ته ورکړی دقه زه مقام دی چې هغه عبدالله ورسوله دی، هغه خدای نه دی. نو دا وشو د هغې نه وروستو 20 کسانو یو وفد برابر شو د حبشې نه او هغه راغلل مدینې منورې ته، دغه ته راغلل مکې معظمې ته. نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو په مسجد حرام کې ناست دي، نبي علیه السلام سره ملاقات شروع دی، مشرکان راغلي چاپېره ولاړ دي، داسې د اوزګار خیل دا ولاړ د رضالت او د آرامیتوب دپاره او د هغه دپاره. هغې چې کله نبي علیه السلام آیاتونه هغې ته ولوستل، هغې ته خپل ټول واقعات مخې ته کېښوده، هغې فورا وویل چې موږ ایمان راوړی په تا باندې او کلمې وویله. نو چې کله دې د نبي علیه السلام نه رخصت شو نو لار کې ابو جهل ورته ولاړو او د ابو جهل غونډګان ورته یې ویل چې ستاسو غوندې قمقل خلک خو موږ په دنیا کې نه دي لیدلی، چې راغلی یو سړي د ناستې سره دوکه کړی او خپل دین هم پرېښوده او د خپلو پلارانو دین هم پرېښوده. هغې ورته ویل چې نه موږ دین نه دی پرېښی، موږ چې په کوم دین باندې یو ده هم د هغه دین خبره کړې ده موږ ته چې هغه اسلام دی، اسلام باندې موږ پخوا نه یو، موږ خپل دین پرېښی نه دی. نو په دې آیاتونو کې هغې دغه ته اشاره ده، د هغې وفد هغه دغه ته چې کوم د ابو جهل او د هغه ملګرو ته جوابونه ورکړي دي نو هغې ته اشاره ده. او د دې آیاتونو نه دا معلومه شوه
چې د تمامو پیغمبرانو علیهم السلام دین یو دی، د ټولو یو دین دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي منګه نحن معاشر الانبیاء ابنات علات، منګه دا جماعت د پیغمبرانو چې نو دا منګه علاتی رونه یو. علاتی رونه دې ته وایي چې مور یې پلار یوي او میاندې ګڼي. نو زمونږ د ټولو اصل دین اسلام دی او بیا شریعتونه د هر چا به ځان د ځان دی. مولانا مودودي رحمت الله علیه په دې باندې ډېر لوی بحث کړی دی په تفهیم القرآن، او هغه دا ویلي چې دې مسله کې ډېر لوی لوی خلک لکه ګوره جلال الدین سیوطي څونه لوی سړی دی، هغه په دې باندې مستقله کتاب لیکلی دی، رساله لیکلې ده چې دغه دی دا د تمامو پیغمبرانو دین چې کوم دی اسلام نو، او دې باندې دلایل یو لګیا دی. مولانا مودودي په دې باندې قرآن بې شمار آیتونه پیش کړي. تاسو به حیران شئ که یعنې حافظ قرآن مو د قرآن بې شمار آیتونه په دې باندې پیش کړي دي چې د تمامو پیغمبرانو دین یو او هغه اسلام. تاسو دې ته ګورئ اوس الذین آتیناهم الکتاب من قبله، هغه کسان چې ورکړی دی هغوی ته مونږه کتاب من قبله مخکې د قرآن نه، چې هغه یهود دي او نصارا دي. یهودو ته انجیل دغه تورات او فرنګیانو ته چې کوم دی انجیل ورکړی شوی دی. هم به یؤمنون، دا اهل کتاب په دې قرآن باندې یؤمنون ایمان راوړونکي دي. نو الذین آتیناهم الکتاب من قبله دا مبتدا ده، هم به یؤمنون خبر ده. وإذا یتلی علیهم، کله چې لوستې کېږي په دې باندې دا آیتونه د قرآن، قالوا وایي دوی آمنا به، منګه ایمان راوړی دی په دې باندې، انه الحق من ربنا، یقینا دا دعوت خو حق دی د جانب د رب زمونږ نه، انا کنا من قبله مسلمین، یقینا یو منګه مخکې د دې نه مسلمانان. نو مطلب دا دی چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې هم هر پیغمبر مسلم دی او دا هر پیغمبر منونکي خلکو ته مسلمانان ویلي کېږي، ځکه دوی وایي موږ د دې نه مخکې مسلمانان یو، په خپل کتاب باندې موږ اسلام راوړی او ایمان هم راوړی او د هغې نه وروسته اوس موږ په دې کتاب باندې راوړی دی. او دا د هر پیغمبر نه دا معاهده اخیستې شوې وه که ستا په زمانه کې حضرت محمد مصطفی پیدا شو، قرآن راغی نو ته به یې منې. ټولو نه دا معاهده اخیستې شوې ده. اولئک یجزون اجرهم مرتین، دا کسان دي یعطونا چې ورکړی کېږي به دوی ته اجرهم مزدوري او ثواب د دوی مرتین دوه ځله بما صبروا په سوداګي چې دوی صبر کړی دی. ویدرؤون بالحسنة السیئه، او د پکوي دوی په ښه حالت سره بد حالت لره. ومما رزقناهم ينفقون، او ځنې د هغې مال نه چې موږ ورکړی خرڅ کوي په لارو د خیر کې. دا کسان دي دوی ته به ډبل مزدوري ورکړی کېږي. د دې وجې نه چې دوی په خپل پیغمبر باندې او په خپل کتاب ایمانو او په حضرت محمد مصطفی او په قرآن باندې ایمان راوړو، نو یو ثواب د هغه ایمان دی چې په خپل کتاب او پیغمبر ایمان راوړی، او یو ثواب د هغې دی چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قرآن ایمان راوړی دی. نو دې ته به ډبل اجر ملاویږي. حدیث کې راځي 3 قسمه خلک دی چې هغې ته به الله ډبل مزدوري ورکوي. نو یو پکې اهل کتاب دی چې هغه په خپل پیغمبر ایمان او په خپل کتاب ایمان او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، نو دته به ډبل اجر د الله طرفه ملاویږي. او بما صبرو، په سبب د هغې چې دوی صبر کړی دی، په خپل پیغمبر چې ایمان راوړه او په خپل کتاب ایمان راوړه او په هغې کې کوم مشکلات وراتله نو په هغې هم صبر کړی دی. او چې بیا اوس په قرآن باندې ایمان راوړي
په حضرت محمد مصطفی باندې ایمان راوړي نو بیا به صبر نه کار دي ځکه دې کې به مشکلات او تکلیفونه او سختۍ په دې لار کې به راځي. اوس هغې چې کله ورته وویل چې ستاسو غوندې بېوقوفه قوم موږ چېرته نه دی لیدلی چې داسې په یوه ناسته کې تاسو دوکه کړی او په خپل خبره دا کړې قانع کړی او تاسو به ایمان راوړه او خپل دین د پلارانو پرېښود او خپلې طریقې به پلارانو پرېښودې نو دونه کم عقل به چېرته څوکي نو دوی ورته دا وویل چې تاسو غټ کم عقل یې. ویدرؤون بالحسنة السیئه دا داسې خلک دی چې د پکوي په اطاعت باندې السیئه معصیت لره او دا د پکوي په نیکۍ باندې بدۍ لره. دوی د نیکۍ د بدۍ جواب په نیکۍ باندې ورکوي په عافیې او په درګذر باندې ورکوي. او ومما رزقناهم ينفقون او ځینې د هغه مال نه چې موږ ورکړی خرج کوي په لارو د خیر کې د زکات په حیثیت باندې خرج کوي د خیرات په حیثیت باندې خرج کوي په خپلو اقرباو خپلو خپلوانو په خیال ساتلو باندې خرج کوي په دې طریقه باندې دوی دا مال خپل خرج کوي. او اذا سمعوا اللغو کله چې واوري ناقص او پریوتی کلام لکه ابو جهل چې ورته کومه سپکې خبرې وکړې دغه غونډګانو کومې سپکې خبرې وکړې دغه لغو ده. لغو څه ته وایي؟ الساقط من الکلام پریوتی خبره دني او لاندې خبره دې ته لغو وایي. اعرضوا عنه دوی د هغې نه مخ اړوي او د عافیې او د درګذر نه کار لي. او وقالو داسې ورته جواب ورکوي لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ابو جهل ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي او زمونږ دپاره زمونږ اعمال دي. لا نبتغي الجاهلین سلام علیکم زمونږ د طرف په تاسو باندې سلام د متارکې دی دې ته سلام متارکه وایي. یو سړی قمقل دی بېوقوفه دی او ته ورسره مخامخ شوې ته به د هغه بېوقوفه سره د هغه په بېوقوفۍ کې نه ولجاوېږي چې ته به یې له د هغې د بېوقوفۍ جوابونه کوې نو ته به ورسره بېوقوفه شي. نه نه دا به نه کې بلکې ته به ورته ووایې چې سلام علیکم بس زمونږ تاسو ته سلام دی جي ستا خبرې ته د لرې ځای نه زما سلام دی بس تاسو خبرې نه کول غواړم. لا نبتغي الجاهلین نه موږ نه طلبو جاهلانو له او د هغې ناستې پاستې او هغې سره د مذکورو د خبرو دپاره موږ بالکل تیار نه یو. دقه علاج دی د بد عملو بد چلنو خلکو سره چې کله ستاسو بحث راشي نو تاسو به په دې طریقه باندې وځئ. او کم خلک چې په دین باندې ناخوښه دي ته چې کله د دین کار کوې تا به د هغې نه وباسي نو ته به داسې نه کوې چې ته به د هغې سره په بحثونو کې ولجاوېږي او مناظرې به کوې او مباحثې به کوې او بیا د هغې لپاره به دروغ هم وي او بیا په هغې د فرقواریت او د ډلهبازۍ لوبې به ته په هغې کې چیړې. نه 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 دا دې نه به بالکل پرهیز کوئ دې نه به ځان ساتئ. بس یو سړی دی دعوت الی الحق هر چا ته ورکوئ که چا در سره ومنله ډېره ښه ده ځان له خپله فایده ده که چا ونه منله بس پرېږدئ نور به ورسره بیا چیړ نه کې او بحثونه به ورسره نه کې دا په بحثونو باندې نه کېږي. دا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء واعلم بالمهتدين. انک لا تهدی یقینا تو اے پیغمبره لا تهدی ته څوک هدایت ته نشي رسولی په چا باندې ته هدایت قبلولی شي نه هغه څوک چې ستا خوښي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله حق ته رسوي هغه څوک چې د الله خوښه شي وهو اعلم بالمهتدين او الله واقف دی په هدایت موندونکو باندې چې چا کې استعداد او توفیق د هدایت سره هغه الله ته معلوم دي. دې باندې د مفسرینو اجماع ده اتفاق دی او د امت مسلمه چې دا آیات د نبی علیه الصلاة والسلام د تره په باره کې راغلی دی. ابو طالب د پیغمبر خوا تره دی د علي صاحب پلار دی د جعفر طیار پلار دی او د نبی علیه الصلاة والسلام زبردست حامی دی او د نبی علیه السلام لپاره یو زبردسته پشتي ده چې کفارو پیغمبر خوا باندې لاس هم نشو چتولی چې هغه ژوندی او کفارو ته دا مطالبه هم کړې وه چې ستا دا وراره موږ ته راکړه او د دې به ځایه به تاله موږ د خدمت لپاره یو جوان درکړو ستا خدمت به کوي
نو ویل ښځه به تاسو ته خپل وراره درکړم تاسو به مړ کوئ او ما له به راکوئ به زما خدمت کوي زه یې چرته هم نیم تیار او شعیب ابي طالب کې عمده د ده په سرکردګۍ کې کفارو سوشل بایکاټ د نبي علیه السلام او د هغه ترسه وکړه او په دای کې په شعیب ابي طالب کې 3 کاله محصور بند وږي هلته مړی ژوندی ورڅخه خلکو پرېښی وږېستل خرڅولي ورسره پرېښي دا 3 کاله او دا واړه به جړېدل ځکه چا پسې خرڅول نه خلک وږی و انتهایی دا ټول مشکلات یې برداشت کړي په دې وجې نه نبي علیه السلام به ډېر زیات کوشش په هغه د ایمان راوړلو کوو او په آخر کې نبي علیه الصلاة والسلام له مشرکان راغلي چې کله ابو طالب سخت شو مشرکان راغله او ابو طالب ته یې ویلي چې پر خپل ژوند کې زمونږ او د وراره فیصله دې وکړه نبي علیه الصلاة والسلام دا تر جواب وکړو چې تاسو راشئ نبی علیه السلام راغی بس ابو جهل دی ناستی دا ابو طالب خوا کې د یو کس ځای دی به دا دغه چې کله پیش ابو جهل چې دالته به دی کیني د منډه که په ځای کې کېناست چې دا تر خواته کیني او تر پې چېرته دغه وني نو نبی علیه السلام ته تر وویلي چې وراره ته د خپلو خدایانو عبادت کوه دوی به د خپل خدای عبادت کوي خپلو به کوي او ته د خپل خدای عبادت کوه ته به دوی کار مه لره او دوی به تا کار نه لري نبی علیه السلام ورته وویل چې تره زه خو دوی ته یوه خبره کوم او صرف یوه خبره ورته کوم او که دا دوی زما سره ومني نو په تمامو عربو به چې کوم دی حکومت کوي او عجم به ورله ټکس ورکوي ابو جهل را پاڅېدل لا ابا لک ستا پلار دی نه وي ویل ته یې وویل لس به در څه ومنم خو که دا کار پکې نبی علیه السلام ویل لس نه یوه دا کار به پکې لا اله الا الله بس ابو جهل ویل زه د امکه زړې خبرې زه وکړم دې قرآن کې ذکر دي وانطلق الملأ چې تاسو کله تلاوت کوئ دغې معنا بس روان شو بل ځل چې کله زنکدن ټیم دی نبی علیه السلام راغی دا شیطانان ورته ناست نبی علیه السلام ورته پټ وویل چې تره دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله زه د الله سره به ستا لپاره جګړه کوم او ته دا کلمه ووایه او هغه دې وخت کې د ټولو قریشو ته هم دا خبره دا د خپلو بنو هاشمو ته دا خبره وکړه پر اخري زندګۍ کې د آخري مو زندګۍ کې ورته دا خبره وکړه چې دا دې کمې خبرې کوي دا بالکل حق خبرې کوي دا ورسه ومنئ نبی علیه السلام ورته راغی ورته ویل چې تره ته خو خلکو ته دا خبره کې اوس پخپله ته پخپله باندې څه کار کوې نو هغه ویل چې دا ځکه نشم کولی وراره چې خلک به وایي چې سپین ږیری شو عمر ته ریزیر شو نو دا یو قسم د کمزورۍ به زه خلکو ته ښکاره شم چې د خپل پلار او د دین دغه پرېښوده او آخري خبره یې دا وکړه چې ما انا علی دین اشیاخي زه د خپلو مشرانو په طریقه باندې باز دا یې ویلې او مړ شو نبي علیه السلام انتهایي دلګیر شو او خفه شو الله رب العزت ورته وفرمایل انک لا تهدی من احببت پیغمبره صلی الله علیه وسلم ته حق ته نشي رسولی هغه څوک چې ستا خوښي دا تره خو ستا خوښ و دا ته نشي رسولی دې ته ته هدایت نشي کولی ولکن الله یهدي من یشاء هدایت او حق ته رسول دا د الله کار دی چاته چې د الله خوښه شي او اعلم بالمهتدین الله واقف دی په لار موندونکو باندې ان شاء الله وقالونه بیا څه وکړو دا په دې کې یو څو خبرې دا مخې ته رالي یو دا بیان فضل اهل الكتاب دا اهل کتابو غوروالی دا کله اذا آمنوا بالنبي الامي وکتابي دا اهل کتابو غوروالی علا چې دوی په پیغمبر آخر زمان باندې او په قرآن عظیم الشان به کتاب ایمان راوړي واسلموا لله رب العالمین او تابع شي الله رب العالمین ته
او فضیلت من یدرع بالحسنه سیئه دا هغه خلکو غوروالي قرآن بیان کو چې کما په نیکۍ باندې بدی د پکې او ينفق مما رزقهم الله او خرج کوي د خپل مال نه. نمبر 3 فضیلت من يعرض عن اللغو واهل الجهالات غوروالي د هغه چا چې مخړی د هغه خلکو نه چې هغه لغویات او ګړې وړې وایي او جاهلانی د خلکو نه مخړی ويقول ما يسلم به من القول او وی هغه چې درستی د وینا نه. او هذه احدى صفات عباد الرحمن او دا د عباد الرحمن په صفاتونو کې یو دی چې تاسو سورې فرقان کې وایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې دوی سره خبرې اترې کوي ناواقفه خلک دوی ورته وایي قولا يسلمون فيه یعنی سدادا من القول یو درست خبره کوي. او هذا السلام ليس بسلام تحيه دا سلام د سلیمی نه دی وانما هو سلام متارکه دا سلام د بیکاټ دی چې تاسو سره زب خبرې نه کول غواړم. الله رب العزت ته موږ تاسو په قرآن عظیم شان کتاب پوهه کی دا ډیر لوی خبره ده بیا و ان شاء الله سباله ورپسې سبق وایو. دعا وکړه یا الله موږ قرآن پاک سره د تعریف او ترجمه باریکو باندې پوهه کی دې سره سره الله موږ په باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له سو کار کوي کامیابی کې سو کې مخالفت کوي هدایت ورکوي که بد قسمت ای تباہی الله زموږ ټول نه راوشي خاتمه زموږ ټول